أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 7 او د سورت رکو نمبر 23 آیت نمبر 186-187 د روزې د جزئی مسائل بیان شروع شویو سیبا. واذا سألك عبادي عني د دې آیت په شان نزول کی په حدیث مبارک کی یو واقعا ذکر شوی دا چې د باندې بعضی ساده مسلمانان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خواله راغلل او عرض یو کو چې اے د الله محبوب پیغمبره که زمون الله تعالی مونږ ته نږدې وي نو چې مونږ خپل الله ته په مزه आवाज باندې بلنه وکړو او پرو دعاګانې وغواړو، او که زمون الله زمون نه لرې وي او نوري نو چې مونږ ورته په چغه आवाज وکړو او په چغه الله راوبلو نو الله جل شانه د طرفنا دا آیت هم نازل شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې الله جل شانه خپل بنده ته د سا درګ نه هم زیات نږدې دی. نو تاسو چې خپل الله ته بلنه کوئ او دعاګانې کوئ نو چغې سغارې مه وهئ، یعنی په اوچت आवाज باندې بلنه مه کوئ بلکې په زړه زړه کې او په مزه आवाज باندې د الله تعالی نه دعاګانې کوئ او سوالونه کوئ. او دا خبر الله جل شانه په دې آیت کې هم ذکر کړله. واذا سألک او زما محبوبه کله چې تا نه تپوسو کې عبادي زما بندگان عني زما په باره کې چې آیا الله مونږ ته نږدې دی که لرې دی، نو ته ورته جواب کې ووایه فإني قریب، پس یقینا چې زه ډېر نږدې یم د خپلو بندګانو ته. اجیب دعوت الداعی، زه قبلومه دعا د دعا کوونکي، بلنه د بلونکي. اذا دعانی، هر کله چې دی ما ته بلنه وکړي او ما نه سوال وکړي، ما نه دعا وغواړي نو زه دعاګانې قبلومه. دې کې دې خبرې طرف ته هم اشاره دی دعاګانې خاصم قبلیږي، خو دا آیت او دا خبره د دعا د قبلیدو دا د روزې د آیتونو په منځ کې ذکر شوه. معلومه ده شوله چې د روزهدار دعاګانې د عامو دعاګانو په نسبت ډېرې قبلیږي او الله تعالی د عامو بندگانو په نسبت روزهدار بنده ته ډېر نږدې دی، د الله رحمت ورته ډېر متوجه دی. نو روزهدار به د روزې په حالت کې ډېرې دعاګانې کوي او خیرې به نه کوي، ازار به نه کوي بلکې دعاګانې به کوي، او خاص کر د پیشمنی په ټیم کې او د روزه ماتي په ټیم کې. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې ارشاد فرمایلی دي چې د روزهدار د پاره د روزې په حالت کې یو وخت داسې دی چې په هغه وخت کې د دو دعا فوراً قبلیږي او دغه وخت د روزه ماتي دا وخت دی. کم وخت کې چې دی روزه ماتي ته کینی او دغه وخت کې دی دعا کوي نو دا دعا خامخا قبلیږي. دا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې په حدیثو کې ذکر شوی دی چې هغوی به د روزه ماتي په وخت درستخان کې مخې ته کېناستل نو خوراکونه هر څه به مخې ته پراتو او ټول بال بچ او زنانه لوی او واړه به ځان ته راغونډ کړل. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به لاسونه اوچت کړل، په اوچت آواز به دعا کوله او بچو او زنانو ته به وی تاسو په آمین وایه. نو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم سنت دی او د حضور پاک د صحابه سنت دی. نو د روزه ماتي په وخت کې دعاګانې به ډېرې ډېرې کې دا نارینه دیم کوي او دا زنانه دیم کوي. زمونږ دا قوم سره خوړلی بار په لارو کې ګرځي، اورېږه چې څنګه بانک شروع شي نو بیا به پې ورمنډه کوو او دا زنانه دوی د کچن نه بار نه روځي صاحبه
هغوی د پتیلو نه تاویږي او سړی بار د لارو نه تاویږي سیبه. نو چې بانګونه شروع شي نو ښځې هم ورمنډه کي په درستخان او سړی هم ورمنډه کي او د هغې نه مخکې واړه د درستخان نه تاویږي سیبه. نو سړی او ښځې لارو جماعتي ته داس نه وي چې وړو درستخان لړلی وي، نو بیا دعاګانې په ځای پاتې شي او یو چغې سوغاري وي، وړو ته اوکواکه اخوا شه دې خوا شه لرې شه بار شه، کنځلې هم پکې ورته وکړي، څپېړې هم ترې وباسي، خیرې هم ورته وکړي صیبه. دا یو درز غپې جوړ کړي وي د روژه په وخت. داسې به نه کوې ښه، په خپله به هم کښېنې، زنانه دې په وخت باندې ځان اوزګار کړي او د روژه ماتي د اذان نه مخکې 15 منټه 10 منټه مخکې په درستخان باندې طعامونه کېږده مخې ته او بیا الله نه دعاګانې غواړه، سوال کوه چې یا الله دا روژه چې ما ونیوله نو تا توفیق راکو، که تا توفیق نه وي راکړی نو ما کې د روژې نیولو طاقت نو ما نه شوه نیولی او ستا په فضل باندې مې ونیوله او یا الله دا نعمتونه مې مخې ته پراته دي، که خوړلو غواړم نو خوړی یې شمه، خو تا تې منې کړی ما نو بس ستا رضا تلش کوم او ستا رضا غواړم نو ستا د رضا دپاره نه خورم، او چې ستا حکم راشي اذان وشي نو بس ستا په حکم به بیا خورم. نو ولې داسې دعاګانې به دې ولې نه قبلیږي؟ یا لکه داسې دعاګانې د الله عرش خوځوي، د الله عرش ډایرکټ د الله عرش ته رسي، خو چې ته داسې دعاګانو کولو والا خو جوړ شي که نه. نو الله وی فلیستجیبوا لی، نو زما دا بندگان دي زما حکمونه ومني، زما د حکمونو تابعدار دي جوړ شي، ولیؤمنوا بی او په ما دي یقین راوړي، په ما دي ایمان راوړي، یعنی زما او زما د پیغمبر په احکامات او په طریقو باندې دي ایمان او یقین راوړي. لعلهم يرشدون، یقینا چې دوی به په هدایت باندې شي، که څوک هدایت غواړي الله وی زما حکمونه دي ومني او زما د پیغمبر طریقې دي ومني، نو بس دا يرشدون رشد او هدایت نیغ لار مندل. احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. د اسلام په ابتدایي زمانه کې شات آیاتونو کې دا خبره ذکر شوله چې په شروع کې د روژې حکم داسې و چې چا به روژه ماتې وکړو نو خوراک سکاک او بیبي ته نږدې کېدل به هغې پورې جایز و تر څو چې به اوده شوي نو، او چې سترګې به پټې شوې خوب به راغې نو بیا دوباره روژه بس شروع شوله، بیا پکې نه د خوراک سکاک اجازت او نه بیبي ته د نږدې کېدو اجازت. نو یو صحابي په مدینه کې قیس ابن سرما رضی الله تعالی عنه مزدورکار صحابي، ټول ورځې دیاړي مزدوري وکړله د روژې په حالت کې، او ماښام چې کور ته راغی نو بیبي ته یې وی روژه ماتې راوړه، هغې ورته وی صیبه کښېنه یو 2 منټه کې دا دې تیاروم او دروړم. هغه پخلی باندې شوه او پخلی چې تیار کو راوړو صحابي ډډوالي وسترګې پټې شوې وي، نو سپې ټول ورځې کار کړی و، دیاړي کړې وه، د هغې ستړیوالي او ستومانتیا وه پسې به سپې لوږه وه او سیدې خوا سترګې پټې شوې، نو چې بیبي راپاسو نو هغې وی چې په ما خو سترګې پټې شو خوب را باندې راغی، نو خوراک بیا بند شو، بیا روژه شروع شوه، ټوله شپه هم پې تېره شوه او سبا ورځ هم پې تېره شوه. نو سبا چې بیا مزدورۍ له لاړو نو د ماسپښین په ټیم کې بېهوشي پرې راغله او را پرېوتو، نو بېهوشه یې کور ته راوړو صیبه. نو الله تعالی د خپلو بندګانو دې کمزورتیا ته وکتل، او بعضې نور صحابه چې د هغوی نه دا حادثه واقعه را پیښه شوه چې د شپې یې سترګې ورغللې او بیا په شپه کې راویښ شول، نو بیبیانو ته نږدې شول، جماعت نه وشوله، او سبا چې راغلل نو حضور پاک ته وی د الله محبوبه مونږ خو هلاک شو، ځانونه م هلاک کړل او بیبیانې م هلاکې کړلې، مونږ خو د روژې په شپه کې د بیبیانو سره جما وکړه، بیبیانو ته نږدې شو. نو د الله جل شانه د طرف نه دا آیت نازل شلو او په دې دواړو حکمونو کې نرمي راغله چې ستاسو د روژه ماتي نه واخله تر د پیشمني د وخته پورې، یعنی په دې ټوله شپه کې که تاسو اوده کېږئ، که ویښېږئ، که خوراک کوئ، که سکاک کوئ، که اول خوراکو کې او بیا اوده شئ او بیا راپاسئ او بیا خوراک کوئ او بیبیانو ته نږدې کېږئ، نو ستاسو دپاره دا ټول عملونه جایز شو. نو الله د طرف نه رخصت شو بندگانو ته او د نرمۍ معامله وشوله، او تر دې پورې چې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایل چې پیشمنی کوي، په پیشمنی کولو کې ثواب دی،
مخکې خو د وده کېدو نه پس خوراک بند وکړه، اوس یې د کولو حکم وکړو چې خوراک کوئ اگر چې یو ګوټ اوبه او یو قجوره خوراک دی ولی نه وي خو پېشمني خامخا کوئ. نو پېشمني کې ثواب دی ښه، سنت عمل دی خامخا به کې. احل لکم حلال کړي شوي دي یا حلال کړي شو ستاسو دپاره لیلة الصیام د روژې په شپه کې. الرفث د دې رفث لفظ خپله معنی ده یو خاوند چې د خپلې بیبي سره په تنهایۍ کې څه خبرې کوي، څه حرکتونه او څه اداګانې کوي، څه قول او فعل د خاوند او د ښځې ترمنځ چې څه عمل وي او که څه په ژبه قول وي د هغې ټولو ته رفث ویلي کېږي. خو د امت د فقهاو او د مفسرینو اجماع د په دې خبره باندې چې د رفث نه مراد خصوصي طور باندې جماع یعنی کوروالی او بیبي ته نږدې کېدل دي. نو دلته دا خبره ذکر شو الرفث چې ستاسو دپاره بیبي ته نږدېکت حلال کړی شو. الی نسائکم ستاسو بیبیانو طرف ته. هن لباس لکم دا بیبیان ستاسو دپاره لباس دي. وانتم لباس لهن او تاسو د دوی دپاره لباس یې. دی ښځې ته د خاوند دپاره جامه وي او خاوند ته د ښځې دپاره جامه وي. وی دا ځکه څنګه چې په جامه کې او په کپړه کې بنده د دنیا د خلکو د نظر نه پناه شي، ستر عورت یې پټ شي، حیا یې په ځای شي. پښتانه وایي حیا مې لاړه، نو چې لباس واچوي نو حیا یې په ځای شي. وی دقسې دا خاوند د ښځې دپاره لباس دی. ښځه په خاوند باندې د تمامو ګناهونو نه په پرده کې شي او خاوند په ښځه باندې د تمامو بدنظرو او د ګناهونو نه په پرده کې شي، د ګناهونو نه قلار شي. ځکه چې خاوند ته بیبي هغه میسر شي او بیبي ته چې کوم دی خاوند میسر شي، نو ځکه ښځې او خاوند ته د یو بل دپاره لباس وي. په دې 13مه سپاره کې به راشي وجعلنا اللیل لباسا. الله وایي مونږ ستاسو دپاره دا شپه لباس ګرځولې دي. نو هلته شپې ته لباس وي، دلته ښځې او خاوند ته لباس وي. نو دې دواړو کې مناسبت دی. څنګه چې د شپې په دې توره تیاره کې دا هر څه را پټ شي او څه په نظر نه راځي، دقسې خاوند په ښځه پټېږي او ښځه په خاوند پټېږي صاحبه د دنیا د ګناهونو نه او د بد نظرو نه. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیتونو په مناسبت سره دا خبر هم ذکر کوي چې دا نکاح کول د شپې زیات معتبر او غوره دي، ځکه چې الله شپې ته هم لباس ویلی دي او بیبي ته هم لباس ویلی دي. نو په نکاح باندې دا ښځه خاوند یو بل ته حلالېږي که نه، نو وی غوره دا ده چې نکاح دې په تیاره کې وشي، په شپه کې دې وشي. ښه په ډمامو یې مه کوه صاحبه، په جومات کې کوه او ماسخوتن یې کوه. دا بهترینه طریقه ده. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله ته علم و چې تاسو نه به خیانت کیږي، یعنی خطا به نه کیږي او بیبیانو ته به نږدې کیږي، جما به نه وشي. نو الله احسان کو فتاب علیکم، ستاسو توبه قبول کړه، معافی درته وکړه. یعنی کوم صحابو نه کوم مسلمانانو نه چې دا خطا شوی و الله ورته معافی وکړله. وعفا عنکم، بخن توبه هم قبول کړه او تاسو ته معافی وکړه. فالآن باشروهن، نو بس اوس مباشرت وکړئ د خپلو بیبیانو سره. یعنی که څوک د روژې په شپه کې د خپلې بیبي سره نږدې کېدل غواړي نو الله وایي اجازت دی درته. وابتغوا او تلاش کې ما هغه څه کتب الله لکم چې الله ستاسو دپاره لیکلي دي. د ښځې او د خاوند نه میلاوېدو نه الله تعالی د بندګانو دپاره څه لیکلي دي؟ اولاد. ښځه او خاوند یو ځای شي نو ښځه حامله شي او اولاد راشي. صاحبه دا اولاد الله لیکلی دی که نه، چې الله دله بچي لیکلي وي د کم یو ځایوالي نه د هغې نه به بچې خامخا پیدا کېږي. که ته هر څومره منصوبه بندي او خانداني منصوبه بندي وکړي نه بندېږي صاحبه. او چې الله درنه نه وي لیکلی نو د امریکې پورې په ډاکټرانو وګرځېږه او د یو بیبي په ځای 4 ودونه وکړه، خو چې الله دله نه لیکلي نو نه دله درکوي صاحبه. نو الله وایي وابتغوا ما، الله درله بیبیانو سره یو ځایوالی حلال کو، نو تلاش کې د ځان لپاره یعنی اولاد. او نورم پکې تفسیرونه بعضې مفسرینو حضراتو کړي دي. وکلوا واشربوا، او خورئ واشربو او سکې، یعنی د روژې په دې شپه کې د روژه ماتي نه واله تر د پیشمني پورې
خوراک بکوي تر کومې پورې حتی یتبین تر دې چې ښه ښکاره شي لکم تاسو ته الخیط الابیض سپین مزي من الخیط الاسود د تور مزي نه. دا تور مزي شپه ده او دا سپین مزي سبا دی، یعنی چې شپه تیره شي او سبا شي او دا یقین دی پیدا شي چې صبح صادق طلوع شو، سبا شو، د سبا رڼا راښکاره شوه، د پیشمني په ختمېدو او د سبا په راختو باندې د مشرق طرف ته چې وګوري د اسمان په دې کنارو په غاړه باندې یو سپین تار داسې راښکاره شي، سبا نری نری سپینوالی راښکاره شي، دقه ترنه مراد دی. نو چې تاسو ته یقین پیدا شي چې سبا شو نو بس خوراک سکاک بند کې او روزه شروع کې، مراد ترنه صبح صادق دی. او دا حکم د هغه چا دپاره دی که نه چې کوم ځای کې ډېره زیاته آبادي نه وي، غرونه نه وي، ځنګل نه وي، کوله او میدان وي چې د اسمان دا کنارې او دا غاړې صفا ښکاري، او چې کوم ځای کې داسې وي چې زیات آبادي وي او داسې بجلی او بلپونه وي او د رڼا او د تیاره پکې واضحه پته نه لګېږي، یا غرونه وي یا ځنګلې وي، نو هلته به بیا د صبح صادق د معلومولو نورې طریقې اختیارې، لکه دې زمانه کې بهترینه طریقه علماو حسابونه کتابونه کړي دي او دا نقشې یې لیکلي دي صاحبه. نو اوس خو ګړی هم دي او نقشې هم دي، نو ګړی ته هم ګوره او نقشې ته هم ګوره، ښه اسانه ده صاحبه، هغه اسمان ته کتل پکې اړو شته دي نه صاحبه. او د دې نه مراد د سپین تار نه مراد سبا او د تور تار نه مراد شپه مراد ده. دا سپین تار او تور تار ته نه دی مراد. ښه وی کله چې دا آیت نازل شو که نه نو دا من الفجر ټکي پکې نو صاحبه د فجر د سبا نه. نو یو صحابي ساده نو د پیشمني چې ټیم شو نو یو سپین تار راواغشتو یو تور تار راواغشتو او د بالښت لاندې کېښودل او خوراک یې شروع کړو. نو سات کې به بالښت اوچت کو چې تار ښکاري او که لږ ښکاري او کمره کې دننه ناستو صاحبه، نو کمره کې خاصم تیارې وي، نو خوراک یې کولو ډېر وخته پورې چې ښه موړ شو صاحبه چې بالښت یې اوچت کو مقسې نو تور تار ښکارېدو نو سپینه. نورې کوي چې بار وځم چې څه حساب کتاب دی چې بار راووتو دروازې کولو که چې ویې کتو رڼا وروسوه اخی دا مې څه چلو کو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی، حضور وی ما خو بېګا داسې چلو کو پیشمني کې، وی الله وایي چې تور تار او سپین تار. نو ما یو تور تار او سپین تار راواخیستو، نو ما ته خو نه تور ښکارېدو نه سپین ښکارېدو، او چې بار ووتم رڼا وروسته. حضور پاک ورته وي، حضور پاک مسکی شو، ورته وی چې هلکه ستا دا بالښت خو ډېر غټ نه دی چې د اسمان د غاړو نه هم غټ دی، تور تار او سپین تار یې پټ کړي، دا څومره بالښت دی. ورته وی چې د الله ساده بنده دینه تور تار او سپین تار نه دی مراد، دینه مراد شپه او د سبا رڼا صبح صادق دینه مراد دی صاحبه. نو هسې نه چې تم تور تار او سپین تار راولې، ښه داسې چل به نه کې. نو وی دا من الفجر ټکي پکې نو راغلی که نه، نو وی حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام مستقل بیا راغی او دا یو من الفجر دا یو لفظ د دې نه نازلېدو دپاره چې مسلمانان ته ووایه چې دا سپین تار درته ښکاره شي د تور تار نه من الفجر د سبا نه. نو بیا خبره ډېره واضحه شوله. ثم اتم الصیام، بیا تاسو روژه پوره کړئ الی اللیل تر شپې پورې. د لیل نه مراد د انور پرېوتل دي چې د انور څنګه ډوب شي نو بس شپه شروع شي، روز ختمه شي او شپه شروع شي، نو د انور ډوبېدل غروب آفتاب، بس دا د روژه ماتي ټیم دی. او دغلته بره ټکي تیر شو حتی یتبین، تر دې چې ښه واضحه شي تاسو ته. وی دا حتی یتبین لفظ یې د دې دپاره راوړو چې د وهمیانو خلکو وهم ختم شي. بعضې خلک وهمیان وي صاحبه، پیشمني ته او اذان ته یو ګنټه پاتې دی، یو ګنټه مخکې خوراک سکاک بند کړي صاحبه، او بس دقسې نیغ ناستې ورکه کله به اذان کېږي، نو یو ګنټه مخکې مه بندوه، خوراک سکاک کولی شي تر د صبح صادقه پورې، وهم به نه کوې صاحبه. او دی پکې د دې دپاره مو وي صاحبه چې د بې احتیاطو خلکو بې احتیاطي ختمه شي. بعضې خلک بې احتیاطه وي صاحبه، د مولا بانګ شروع وي، دی وایي ورکه بانګ لا ختم شوي نه دی، راوړه یو جام، هغه بانګ ختمېدلو ورکه بانګ خو لا اوس شروع شو، نو دا بې احتیاطي به نه کوې. ښه او حدیث مبارک کې راغلی دی د نبی علیه الصلاة والسلام په جومات کې دو صحابه به اذان کولو، یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ، یو حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ. دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نابینا
پسترګو نابینا او نظر نه لګیدو خو आवाज یې اوچتو نو حضور پاک دې مؤذن مقرر کړو او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بیناو نو حضرت بلال به اذان کولو د سحر او حضرت عبد الله ابن ام مکتوم به کولو دوه صحابه اذان کولو نو حضرت بلال چې اذان وکړو نو صحابه به خوراک سکاک بند کو نو حضور پاک ارشاد فرمایل وی د بلال اذان دی تاسو د خوراک نه منع نه کی مطلب که بلال اذان وکړو او اذان کوي نو تاسو بیا هم خوراک کوئ ځکه چې بلال د شپې دپاره اذان کوي یعنی د تهجد دپاره حضرت بلال به د تهجد دپاره اذان کولو لا به د پیشمني ټیم ختم شوي نو او د سبا ټیم به شروع شوي نو او د هغوی خو به نظر لګېدو که نه او د عبدالله ابن ام مکتوم به نظر نه لګېدو نو هغه به پیشمني چوکو نو مسجد ته به راغی نو چې سبا به شو نو نورو صحابه به ورته وي یله که سبا شو ټیم پوره دي ورځه پې اذان وکړه نو هغه به اذان شروع کو نو حضور پاک ارشاد فرمایل چې د عبدالله ابن ام مکتوم اذان واورئ نو بیا خوراکونه بند کې بیا خوراک مه کوئ نو حضرت بلال به اذان کولو د تهجد دپاره او عبدالله ابن ام مکتوم به اذان کولو د سبا دپاره نو دا پوره حدیث دی او دا پوره حدیث وره نو په دې زمانه کې بعضې ناپوهه مسلمانان هغوی دا نیم حدیث واخلي وی وګوره حدیث کې راغلی دي او د الله پیغمبر وی چې حضرت بلال اذان کوي نو بیا هم تاسو خوراک کوئ وګوره اذان سره خوراک بندېږي نه نو خیر دی که اذان ختم هم شي بیا هم پکې خوراک وکړه نو داسې به نه کې د حضرت بلال اذان د تهجد دپاره استاد دا ته د څه نه وې چې د حضرت بلال اذان د تهجد نه و د تهجد دپاره او د عبدالله ابن ام مکتوم اذان د سبا دپاره اوس تم الله تعالی مونږه د مکې او د مدینې زیارت الله مونږ ته را نصیب کړي چې څوک تلي دي هغوی وایي په حرم شریف کې او په مسجد نبوي کې په رمضان کې سحر 2 اذان کیږي یو اذان د تهجد لپاره کیږي او یو غنټه پس اذان بیا هغه د صبح صادق لپاره کیږي په رمضان کې کیږي او په غیر رمضان کې کالو سر ولا تباشروهن دا پکې اوس یو بل مسله ذکر کیږي د اعتکاف او تاسو مباشرت مکوئ بیبیانو ته مه نږدې کیږئ وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حالت کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې په مسجد کې یعنی د روژې په شپه کې بیبي ته نږدې کېدل جایز دي خو که څوک اعتکاف ته کېناستل نو د اعتکاف په حالت کې بیا د شپې خوراک څښاک کولی شي خو بیبي ته به نه نږدې کېږي جماع به نه کوي نو اعتکاف څه ته وایي اعتکاف درنګ تیرول وخت تیرول ساعت تیرول او بهترینه طریقه دا ده چې اعتکاف تی په مسجد کې وشي داسې مسجد کې کم مسجد کې چې د جمع مستقل منځ کیږي که د جمعې منځ پکې کیږي او که نه کیږي خو چې کم مسجد کې د جمع منځ کیږي نو په هغه مسجد کې به اعتکاف کول جایز وي د سړو دپاره زنانه به کور کې اعتکاف کوي سړی به مسجد کې کوي دا د جمع منځ پکې ذکر راغی چې دلته لفظ فی المساجد ذکر کو یا لکه منځ خو په کور کې هم کېږي منځ خو په پټي کې هم کېږي منځ خو په دکان کې هم کېږي خو دا د جمع منځ صرف په جومات کې کېږي معلومه دا شوه چې اعتکاف هم په داسې جومات کې کې چې په هغې کې د جمع منځ کېږي او اعتکاف کوونکي چې کوم ځای کې اعتکاف کوي که نه نو د شرعي او د بشري تقاضو دپاره د مسجد نه وتی شي د دې نه علاوه د بل کار دپاره نشي وتی شرعي تقاضا دا ده چې دی په داسې جومات کې اعتکاف ته ناست چې هلته د جمعې مونځ نشته د جمعې مونځ په بل مسجد کې کیږي نو دا شرعي تقاضا ده د جمعې مانځه دپاره به د دې ځای نه لاړ شي مونځ به هلته وکړي بیا به واپس خپل مسجد ته راشي اعتکاف ته به کښېني دا شرعي تقاضا ده بشري تقاضا دا ده چې مسجد کې دننه د اودسماتي انتظام نه وي یا د دپاره د کور نه د خوراک څښاک د راوړو څوک نه وي نو داسې قسمه د بشري تقاضو دپاره دی د مسجد نه بهر وتی شي او جومات کې اعتکاف چته کېني نو بیخي ګونګا به نه کېني ښه چې خولې ته تاله وي بس پپ کش کړپ مه کوه چپ زه اعتکاف ته ناست یم داسې به نه کې ذکر کوه تلاوت کوه ښکلې د دین ښایسته ښایسته خبرې کوه تعلیم او تعلم کوه او په اعتکاف کې به فضول خبرې هم نه کوې ښه د دنیا پټې کټې به پکې اخلې او خرڅې نه الله وی تلک حدود الله دا د الله حدونه دي دا د الله تعالی د احکامات حدونه دي او دا د الله احکامات دي فلا تقربوها
تاسو دې ته مو ورنږدې کیږئ که ورنږدې شوې نو مات پشي د نصیبه الله درته ووایي چې بیبي سره جماع مه کوه د روژې په حالت کې نو که ورنږدې شي نو حکم به درله مات شي زیبه کار به روان شي الله درته ووایي چې د روژې په حالت کې خوراک څښاک مه کوه نو ته اوس اوبه راواخلې او قړقړ قړقړ قړ غړغړه کې نو غړغړه چې کې نو تیرې به دې شي حد به درنه مات شي روژه به دې ماته شي داسې به نه کې ښه د الله حدونه به نه ماتې دا خبره هم پکې یو اخیره یاد وساته د یو سړی د سحر په ټیم کې په داسې ځای کې موجود دی د سره ګړی هم نشته نقشه هم نشته اذان اواز هم نه اوري د صبح صادق ورته پته هم نه لګېږي دی خوراک څښاک کوي د ده خیال دا دی چې لا سبا شوي نه دی خو چې خوراک یې پوره کو او لږ وخت تیر شو معلومات ورته وشو چې اذانونه خو وختي شوي دي صیبه او بعضې جماعتونو کې جمع هم شوي ده خو ما ته خو پته نه وه چې صبح صادق شوي دي اوس د ده دا روژه نه ده شوي خو ګناهګار نه دی ځکه چې قصدن او عمدن خو دا عمل نه دی کړی دغسې یو سړی د ماښام په ټیم کې تیاره راخوره شوه او د اذان او د نقشې او د ګړۍ سیستم نشته د سره یو ځنګل کې دی یا یو داسې ځای کې دی او د خوراک وکړو چې بس تیاره ده نو بس ماښام شوي بی خوراک یې وکړو هغه اوریاز وه ناګانه کې اوریازه خوا شوه د نور هغه رڼا سړي که واپس وواله صیبه نو دوی چې دا خو ما بېټې ما خوراک وکړو نو روژه یې ماته شوه د دې روژې به قضا راوړي خو ګناهګار نه دی دا اله چې قصدن یې داسې کار نه وي کړی ښه که قصدن یې وکړو نو روژه به یې ماته وي کفاره به هم پې لازم شي ګناهګار به هم وي واذا سألک او هر کله چې تا نه سوال وکړي تپوس وکړي عبادي زما بندگان عني زما په باره کې نو ته ورته ووایه فإني قریب چې یقینا زه ډېر زیات نږدې یم اجیبو زه قبلومه دعوت الداعي دعا د دعا کوونکي اذا دعاني هر کله چې هغه دعا غواړي زمانه فلیستجیبوا لي نو بس دوی دې زما احکامات ومني نو بس پکار دی چې زما دا بندگان دي زما د احکاماتو تابع شي وليؤمنوا بي او په ما دي ایمان راوړي لعلهم يرشدون یقینا چې دوی به په هدایت باندې شي احل لكم حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام د روژې په شپه کې الرفسو نزدېکت نزدېوالی الی نسائکم ستاسو بیبیانو ته هن لباس لکم دوی لباس دي د ستاسو دپاره جامه ده د ستاسو دپاره وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې د دوی دپاره علم الله الله ته معلومه ده انکم کنتم تختانون چې یقینا تاسو نه به خیانت کیږي انفسکم په خپلو ځانونو کې خطا بدنه کیږي په خپلو ځانونو کې فتاب علیکم نو بس الله توبه قبول کړه ستاسو وعفا عنکم او معافیه وکړله تاسو ته فالآن نو بس اوس چې توبه درته قبول کړله معافیه درته وکړه او بیبیانو ته نزدېکت یې درته حلال کو فالآن نو بس اوس باشروهن مباشرت کې د خپلو بیبیانو سره یعنی جایز دي ستاسو لپاره وابتغوا او تلاش کې ما هغه څه کتب الله لکم چې الله لیکلي دي مقرر کړي دي ستاسو لپاره وکلوا او خورئ واشربوا او څښئ حتی تردی یتبین لکم چې ښه واضح شي تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین مزي سپین تار سپینه کرخه من الخیط الاسود د تور مزي نه د تور تار نه د تورې کرخې نه من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کې تاسو روزه الى الليل تر د شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوئ د خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې تلك حدود الله دا حدونه د الله تعالی دي فلا تقربوها نو بس تاسو منځدې کېږئ دې ته کذلک یبین الله هم دقه رنګې بیانوي الله تعالی آیاته خپل آیاتونه للناس خلکو ته لعلهم یتقون دپاره د دوی چې دوی متقیان جوړ شي
परहेजगारा जोड़ शी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।